اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر 50 نے والے شدہ اولگیوں بالسلام. یوسف علیہ السلام بادشاہ تا دا خوب تعبیر ہوئے اگر دمر زیاد متاثر شدی اگر دمر زیاد متاثر چوے دا سڑے راولے دا سڑے ما تراولے یا چاچے تعبیر در کریں دیتا جیل کیوں. وقال الملک بادشاہ ہوئے ایتونی بیر راولے دا سڑے ماتا فلما جاء الرسول کل چراغ دتا استاد بادشاہ استاد لفظ ہوئے قاصد ہوئے نو یوسف علیہ السلام تے مبارک شاہ ستارے حیوش خلاص شوی ستارے حیوش یوسف علیہ السلام تے ترخہ تجربہ اڑان دے شوی ہوا چکل آغا دو کسانو تے دو خوب تعبیر ہوئے نو چکم یو کس خلاصی دا آغا تے وی گورا دا بادشاہ اڑان دے زمان تذکرہ کا چی پا دی جیل کی یو سڑے بغیر دا گناہ نہ پروت تھے. صحیح نا اللہ تعالیٰ تا دا خبر خواه نشوا چی تخو پیغمبر مخلوق تخپل عریضہ نڑوان دے کئی تخپل عریضہ اللہ تا اڑان دے کئی نو پورا وہ کالا مزید اسات جیل کی پا دی یو خبر ہے اور وہ کالا مزید اساتا چی وہ کالا مزید تے کہ چی بے عریضہ بلچاتا اڑان دے کی. صحیح نو حس دے کرت شاقہ ورطراغے ورطے بادشاہ دے خواری ارے حاش وی داسی چرتا ادم لنبے خپل براعت غوارم پاکی غوارم سو غوارم خپل پاکی غوارم سے زمان سے جرم شتا کدغا سے زوزم تا خو مانا دارا چی بادشاہ زم معاف کرم جرم میں کڑے دے خو بادشاہ زم معاف کرم نا ما جرم نہ دے کڑے باید چی دا کیس زمان خلاف واپس واغستے شی دا کیس دے وڈرا کی دا کیس دے وڈرا کی دا بیسٹ کیس دے. صحیح چی ریکارڈ میں صفائی. وقال الملک بادشاہ وے ایتونی بیرا ولی دا سڑے ماتا فلما جاء الرسول کل چراغ تقاصد استاد قال اوید ارجے واپس لارشا الى ربکا ماسٹر خپلتا مالک خپلتا ربکا مانا بادشاہ خپلتا فاسألو اغن تپوسو کا ما بال النسوة اللاتی چسو قصداغ خضو اللاتی آخذ قطان ایدی اللہ چچا کٹ کرو لا سنخپل ان ربی تاکی سر رب زما بکے دین لغلیم پتدبیر دوی بانے پمکر دوی بانے عالمو قالا نو بادشاہ دا قاصد راغوی اگر دا سجین روزی وغوی چنون بے اگر دا خودو کم سٹیٹمنٹ چے دے زما خلاف ور کردے خودو زما خلاف سٹیٹمنٹ ورکل دے نو بے آغا سٹیٹمنٹ زغوارم چی دا غی کلیرنس وشی نو بادشاہ وی آخذ را حاضر کئی بادشاہ تا پوستے ہوتے قالا وی بادشاہ ما خطبکننا وی صدق سستاسو ازراوتن دا آوغ چی تاسو ڈیمان کرو یوسفنا غن نفسی دا نفس داد قلنا دی طولوی حاش للہ سبحان اللہ ما غلمنا غلیمون دا محسوس کرے دنا من سوئن اس بدا ارادہ مندنا نا محسوس کرے اب طول زمون کسی چوا دا طول فیبریکیٹڈ ہوا طول کسی تو فیبریکیٹڈ ہوا. قالت امرات العزیز او اخذ دازل در رئیس جمہور عزیز سو کو رئیس جمہور الان خص الحق وی اس حق واضح شو انا راوتو عن نفس ما مطالبہ کرے وا ڈیمان میں کرے وا دنفس دد و انہو لمن الصادقین و یقینا دے درشتون سخو دد حسب دا ارادہ نوا مام فابریکیشن کرو مام سکڑو اس یوسف علیہ السلام تا قاصد راغے ویغا کیس صرف دانا چی بادشاہ ویڈرا حکم کو آخذ اخبر سٹیٹمنٹ واپس واغست ایک پلا دعوی واپس واغست جو من دروگ ویلی نو یوسف علیہ السلام رد عمل سو وی ذالک دا طول معاملہ ما دید پارا کول لی عالما چی بادشاہ پا دے پوشی انی لم اخن ہو چی ماد دیس خیانت ندے کرے بالغیب رد پا غیرہ دے رہے کی رد پا کور کے نو مارا دا پا غیرہ دے رہے کی سے خیانت ندے کرے دا دروغ
وان الله اجپدے خبر پوش چې الله تعالی لا یادی ناکامیابی کې دل خائنین تدبیر د خیانتګرو خلکو. نو اوس دا کوئی اوه خو ورسره یو بل شی رد ک چې دې معنا دا نه ده چې ځان د پاره سره ډېر لوی کلیم کوم زه ډېر پاک باز سره یم. اگر چې پیغمبر وی پاک باز خو کلیم نه کوي، پیغمبر وی پاک باز کلیم نه در تکبر راغی، پیغمبر تکبر کوي. وما ابرئ نفسي ویز ځان د پاره د نفس تبریه نوا پاک بازی نوا. ان النفس تاکید سره انسانی نفس لامارة بالسوء یقینا دے حکم کون کے دے بالسوء د بدو. ذکر ڈیزائرز دی اینیمل ڈیزائرز حیوانی خواہشات دی انسانی نفس کی، حیوانی خواہشات دی انسانی نفس کی. منگا تلیو آیاتونو تا کنو تلی سورہ شمس والا آیت تلیو اللہ تعالیٰ فرمائی ونفس وما سواها زما دے قسم وی د انسان په نفس باندې او د په پروپورشنل پرفیکشن باندې. پروپورشنل پرفیکشن معنا دارا چې د نفس یوازې د فرشتي هم نه دی، یوازې حیواني هم نه دی، کمبینیشن د دواړو. د فرشتي نفس یوازې د فرشتي نفس دی، لہذا خواہشات نه لري. د حیوان نفس یوازې حیواني نفس دی، صرف خواہشات لري. فرشتہ په یو ایکسټریم دا، حیوان په بل ایکسټریم دی. او الله تعالی و انسان دغه په دامیس کې بیلنس ساتل دی. دا ته تصویر ویل ده چې و نفس وما سوا قسم دې په انساني نفس باندې وما سواها ارده په بیلنس کېدو باندې چې د نیچر ما ډیر بیلنس پیدا کړل. نیچر مو ډیر بیلنس پیدا کړل. څنګه بیلنس؟ فالهمها فجورها وتقواها. الله تعالی وی د په نیچر کې ما د خیر او د شر د دوړو استعداد او قابلیت چولې ده. د انسان په نفس کې ما د خیر او د شر د دوړو قابلیت چولې ده. دا اوس د ټیسټ دی چې د خیر پهلو غالبای او که د شر پهلو غالبای. نو ورپسې و فرمایل چې قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دی هغه کس چې چا دا نفس پاک وساتو، د حیوانیت ته مغلوب نکو، حیوانیت ته مغلوب نکو. وقد خاب من دساها الله شاغ سره زای شاغ سره چې چا دا نفس کرپټ کو حیوانیت په غالب راغی. څه په غالب راغی؟ نو حیوانیت چې باندې غالب راشي ها نو حیاوی پکې، غیرت، د حلال او حرام تمیز، انسانیت، اخلاق، اقدار، کردار ټول بیړه غرق شي. ټول څه شي؟ بیڑا غرق شي. سیکولر ساينسز دو قسم ساينسز دي، یو ته سیکولر ساينسز بل ته سوشل ساينسز. سیکولر ساينسز اخلاقیات نه کوي، سیکولر ساينسز اخلاقیات نه کوي، هغه پرایورټي ورکوي مادیات الله، څه ورکوي؟ مادیات الله. لہذا حیوانیت په غالب دي. څه په غالب دي؟ حیوانیت په غالب دي. څوک څنګه دوکا کوي؟ یو کاغذ ولېګا چې یو ون څوک یو $1 مليون او بیا نری خط یغه سړي سره وخت نشي ویلي. اصل ویلي نه $2 مليون نه وګټل. صحیح چیټینګ دی. څه شي؟ چیټینګ دی. ځکه سیکولر ساينسز د اخلاقیات نه کوي، دا کردار نه کوي، دا کیریکټر نه کوي، دا صرف پیسو کې لوبه کوي چې خپل بس پر مفاد ته ګوره، مفاد سوچا څه کوا، مفاد سوچوا. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي ما چارلس ډیګال هغه ته بن ګوریان د اسرائیل پرائم منسٹر چې ډیګال کړه سعودي عرب دورہ وکړه، نو بن ګوریان ورته یو لیټر لیک، بن ګوریان ورته یو مکتوب ورته نوشته کړ چې ما ستا دوره د سعودي عرب چې زمونږ دشمن دی دا غي دا ځکه ته زمونږ دوست دی او تا د سعودي دوره وکړه، دا ما ډیره ډیسلایک کړه، دا ما ډیره. نو چارلس ډیګال هغه ورته بس یو سنټنس ولیک، انګریزي کې ورته یو سنټنس ولیکو، وی سټیټ believe in interest not in friends. ریاستونه دا مفاد ته ګوري، دوستو ته نه ګوري. صحیح شو؟ حالانکه اسلامي ریاست چې هغه دوستای ته نوم به ګوري، مفاد رسته کوي. څه ته ګوري نوم به؟ اسلامي ریاست په دې باندې بیس وي چې کوم سټیټ سره دوستی ده، نو په دوستای کې سپورټ ورکو، چیټ بنه کې. صحیح، خپل مفاد ور لپاره قربان کړ. صحیح شو خبره؟ اللہ تعالیٰ فرمائی چې قد بلکې نن خو د سټیټ نه د انډیویډوال مسله هم دغه ده، د افرادو مسله هم دغه ده. خلک دوستو ته ګوري که مفادات ته؟ مفاد ته ګوري. هغه د کردار مسله، د اقدارو مسله، د روایتو مسله، هغه موږ پښتنو هم ختم شو. حالانکه موږ روایت سره ډېر کمیټډ خلک، موږ روایت سره ډېر کمیټډ خلک وو. موږ وی نه
توبه استغفر الله ما د حیات په کوڅه کې وبسکلی ما د حیات په کور کې مالګه خوړل ده دا استاد روایت کړو چې د حیات کور کې مې نمک خوړل دی صحیح ته زمانہ دا ډیماند کې زدا غو مطابق څه غلطه خبره وکړه ما دا کور کې نمک خوړل اوس خو چې کور کې ځای نمک خوري هغه لال شي الله تعالی دې معافي وکړي قد افلح من زکاها وقد خاب من دس وګوره کردار دینه معلومیږي دی خو وګوره چې زما او د سلامت دوستی زما د سلامت دوستی او د دوستۍ تقاضا ده چې زه او د یو بل سره خیانت بنه کوم چیټینګ بنه کوم بلکې د یو بل ډیفنس وکړو یو بل څه وکړو ډیفنس وکړو دفاع وکړو په غیر حاضرۍ کې هم غیر حاضرۍ کې خو اس کو دوستۍ کې ماده سره سزیاته وکړو یعنی د په غیر حاضرۍ کې د چا ها سره نه هغه دغه څه سړی صحیح شو او چې دا پته ولګي نو بیا د کردار او د اخلاقو په حواله باندې سړی له د ضمیر زور ور کوي نو چې حالانکه غلطی ما کړې ده خو چې سلامت مال مخه لازم سترګې ده کته کیږي سترګې څه کیږي دغه یعنی دې زما په کردار باندې ځان ته شرمنده دی زما په کردار باندې یعنی دې ما ته نه مشي کته حالانکه دغه خطا نه کړې خطا ما کړې ده دا د کردار د علو او د لړوالي دلیل دی زموږ پښتنو کې بداسي څنګه نه سمجانا ها دې لالي په دوستۍ کې را سره غلطي کړې ده چې مخه لراشي زما سترګې وشرمېږي چې راته مخه لراشي معنا چې هغه شرم له چټي ور کړی دا خو زما سترګې وشرمېږي حیا راشي ما ته دا صحیح ده نو یو نفس هغه د نفس اماره بالسوء دا د کافر او د فاسق فاجر نشته دا چا نفس د کافر نفس او د فاسق فاجر چې صرف د بدو حکم کوي ورته بدی ورته انسپایر کوي او دویم دا د خالص مسلمان یا د پیغمبر نفسي د اولیاء الله یا د پیغمبرانو نفس هغه ته نفس مطمئنه وي موږ ته سورته فجر ته چې الله تعالی فرمایي چې یا ایتها النفس المطمئنه او مطمئنه نفس او مطمئن هغه نفسي چې د سټیسفاید وي with the decisions of Allah سبحانه و تعالی په تمام انصافت راځي دنیا کې لوی خیر راغی هم په سفر کې پریوزي په دنیا لوی تکلیف راغی څه کده کې سټیبিলিټي وي دغه څه وي دغه سټیبিলিټي وي دغه په سټیبিলিټي کې سفر کې راځي یعنی دا څه نه چې د سار یو شان یو بس لږ سات پس کله ولې بل ګړل شو وي صحیح شو نه پس دوی دا ټول معاملات د دنیا کې چلیږي با ټول معاملات دنیا کې صحیح او موږ په پښتو کې ضرب المثل له وایي چې غل نه نو کو نه د مرج ده تاسو پښتو کې څه کوي دا غل نه د بچا مو دی لا دغه علاوه تیز پښتو ده کلیواله ده وایي چې غل نه نو کو نه د مرج ده یعنی دا کو نه دی ولې دي چې غلا نه کړ نو څه کا غلطی نه کړې نو تابانه صافت راغی لکه دنیا د څوک کله بخیر کی کله بشر کی پتا صافت پرې تخپل سټیبিলিټي شو کوا چې څنګه یې دغه سیا چې څنګه یې دغه سیا صحیح سټیبিলিټي نو دې ته وایي نفس مطمئنه دې ته وایي نفس مطمئنه ځکه دې وایي چې راځي دنیا کې خیر وي او که شر وي دا الله تعالی فیصله ده او چې دا الله فیصله ده نو کوم چې خدای ما لپاره فیصله کړې ده فإنك لن تستطيع أن تخطئها موږ نن د حدیث په دې درس کې خپل مرګرو ته دغه درس ورکو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کټوله دنیا را یوځای شي ان یذروک بشیء لم یذروک بشیء الا قد كتب الله لك چې ټوله دنیا پلانینګ وکړي چې د پلان سره یو تکلیف ورکو دای تعالی تکلیف نشي درکول مگر هغه تکلیف چې کوم خدای الریډي ډیسایډ کړی دی دای صرف وسیله جوړ شو خدای تکلیف الریډي الله تعالی فیصله کړو وانهم ان اجتمعوا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب الله لك پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ټول دنیا یو ځای شي چې د فلاني سړي ته خیر ورسو دیتا ته هیڅ خیر نشي در رسوله مگر صرف هغه عمر چې څومره الله تعالی ډیسایډ کړی دی نو کله د یو سړي د عقیده جوړه شو نو په دې کې تغییر مغیر ناراضی نه په مصیبت باندې نه پر راحت باندې تاسو ما واقعه ذکر کړو خواجه نظام الدین صاحب اولیاء رحمت الله علیه له ولی سره دی دا هغه مدرسې ته شپ را روانو څه شي کشته پاکستان کې ګرین او غلا او د خوراک سامان ټول را روانو خواجه صاحب رحمت الله علیه امر څه کې ناس درس وی یو سړی ورته راغی حضرت هغه شپ په ورلپول کې راغلی دی ګرداب کې معنا سینکیږي وی ګرداب کې راغلی دی خواجه صاحب الحمدلله سوي الحمدلله صحیح لږ ساعت بعد بل سړی راغی وی جی شپ د ګرداب نه راووت نو خواجه صاحب بیا وی الحمدلله
چې درس ختم شو یو شاګرد ته تاسو کوی په دې ته پوه نه شو ګرداب کې څون ختم مصیبت ده باید چې دی ویلو چې انا لله و انا الیه راجعون چې راوته راحت ته باید چې الحمدلله دی ویلو تا په دواړو صورت الحمدلله وې خواجه صاحب رحمت الله علیه ورته وې نه مې دا وړاندې الحمدلله په مصیبت ویلې و نه چې ګرداب کې جهاد هم خطرې نه مې دا رستنه الحمدلله پر راحت ویلو چې جهاد د ګرداب نه راووت ویجی تا پسو وې ما په دې وې چې دا دومره لوی مصیبت راغی چې زمون خوراک ختميږي نو ما خپل زړه جج کړ سمې وکړه خپل زړه مې جج کړ چې د الله سره تعلق کې څه کمزوري راغله د مصیبت د وجه نو چې زړه مې جج کړ نو په کنیکشن کې سفر وکړ نو راغله صحیح بلینکینګ گو چې کنیکشن شته بلینکینګ گو چې کنیکشن شته او نمبر 2 چې کله د راحت خبر رااله نو کله سړی الله سره تعلق ختم شي د مصیبت د وجه کله تعلق ختم شي د راحت د وجه کله ها د مصیبت د وجه زمون شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی مسلمانانو کې عجیب مصیبت راغی مونږ ویږي هغه څنګه وی چې کوم په حالت خدي دنیوي حالت هغه د مستای د وجه دل پرې خود چې کوم په مصیبت کې دی د مستای د وجه پرې خود صحیح نو دین بس بولیاں طالبانو ته پاتې شو دین یې څه پاتې شو د مسلمانانو ور سرکار نشته بس بولیاں طالبانو ته پاتې شو ځکه چې کوم مالدار دي او پر حد دي هغه د مستای د وجه پرې خود چې کوم په مصیبت کې هغه د مستای د وجه پرې خود نو دویم مووی سمووی چې ایت النفس المطمئنه چې او مطمئنه نفس ارجعي الى ربك راضيه مرضيه خپل پروردگار ته لاړ شو واپس خوشاله به خدای به خوشالي نو دا اعلی نفس ته پیغمبرانو او د اولیاء الله او د عام مسلمانانو نفس چې داسې میډیم ولدي عام مسلمانانو چې کوم میانه ولدي میډیم ولدي یعنی فرایض نه خطا کی خودم ډېر تقوادار ولدي فرایض نه خطا کوي واجبات هم نه خطا کوي د سنتو هم اهتمام کوي خو نفلو کې کمزوري د میډیم مسلمان وای ډېر څه وای یعنی میډیم مسلمان دی ته وای چې فرض ته نه خطا کیږي واجب ته نه خطا کیږي سنت موقت ته نه خطا کیږي خو په نفلو کې مستحباتو کې کمزوري نفلو کې او مستحباتو کې نو دې ته میډیم مسلمان وای نو د میډیم مسلمان نه کله کله خطا کیږي ګناه ته کیږي وایلیشن ته کیږي خو چونکه د شیشه صفا ده د زړه آینه سو آئین صفا دے لہذا چې لږ ګرد په پرې احساس کیږي دا او آئین باندې ګرد پروت دی آئین باندې پروت دی ګرد پروت دی نو گویا چې دنه کله ګناه وشي نو د ضمیر ملامت کی سوشي ضمیر ملامت کی چې او دا کار ما ولې وکړ دې دنه په خپل عذابي سفر کیږي مسلمان دی وګوره چې ما وبرئ نفسي وی زداون لرم د پاکی زگه د ځان پل پارا نفس پل پارا زکا چې ان النفس تاجی سره انسانی نفس لامارتن یقینا د انسپایر کوم چې د بسوی په بدای د سره انسپایر کوي په سوانه په بدای باندې الا ما رحم ربي مگر اج رحم کی پروردگار زما نو نفس بده انسپایر کوي الله بده بچ کوي نفس بده انسپایر کوي الله بده بچ کوي ان ربي غفور رحيم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی ته پوښتنه ک عبد الله ابن مسعود سے دا حدیث تاسو لیکلو کنه ولیکله ورته وی زب څنګه دا معلوموم چې زدي مؤمن ایمان راکښتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اذا سرت کا حسنتک چې د خیر کار دی وک هغه سره خوشاله شوي you feel happy because you did something good because you feel something good یعنی مثلا سیف الله خان هغه لیم بلال کو او شیش کباب په وکړل او مونږ له ټول دعوت راکو مونږ هغه لیم وخړو او د نفس باندې خوشاله شو دا د ایمان دلیل دی ترڅو دلیل دی سیف الله خان نورته چې اذا سرت کا حسناتو کا چې د خیر خبره هغه ته خوشحالي درکې او غلط حرکت د نو شو هغه افسد دی ها څه سره کې پیدا کړ غم زده کړی د دې معنی دا چې ستا ایمان والا میټر صحیح کار کوي تا تخی هیټ ته تخی سر تخی ترموستات کار کوي ان ربي غفور رحيم تاجی سرا پروردگار زما بخول کے رحم قبول کے دے وقال الملك بادشاہ وے ایتونی به ویراولی دا سڑے ماتا استخلص لنفسی زی خالصوم دزان پل پارا خالصوم دزان پل پارا مانا دے بزما سپیشل ایڈوائزر دی خالصوم دزان پل پارا دے بسی
स्पेशल एडवाइजर, अफसर बकार खास हुई बता, सो बता अफसर बकार खास, स्पेशल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, स्पेशल एडवाइजर टू दे तो अस्तखल इदा सड़े थोड़े पोहान सड़े दे मातरावर जोर से वो मीटिंग को मदे अफसर बकार खास मुकर्रर हो यूसुफ अलैहिस्सलाम राउस को वर्तन फलम्मा कल्लमहु कलच खबरे उकरे दसरा बादशाह दसरा मुख्तलिफ मौजूआत वान खबरे उकरे मुख्तलिफ उस पैगंबर दो से स्टडी करे नहीं देखो इंस्पायर की जैसे कि अल्लाह ताला वर्ता इंस्पायर की कि कम खबर है डिस्कस को यूसुफ अलैहिस्सलाम और तकबल अप्रोच खुद बादशाह बहरान दर्द खुद गैर अक़वामी सियासत माने दुमर डेलो अप्रोच थे पर दाखिली मामलात फिर दुमर डेलो अप्रोच थे पर इक़्तिसाद दुमर खपुईगी पर फलानी से दुमर खपुईगी पर फलानी से फिका को इंस्पायर की यानी जिसम का खबर डिस्कस की नल तना बाकायदा और त्यो फीता लगी दिली सही फीता वक्त लगी दिली अल्लाह ताला और तकलीफ की फलम्मा कल्लमहु कले च खबरो के दसरा काल वे बादशाह वर्ता इन्नका ताकि सरत अल्यौमा नरज़िल देना ज़मुन खसा मकीनुन दडील मर्तबे मालिक अमीनुन और दे ट्रस्टवर्दी सड़े अमीन माना ट्रस्टवर्दी देर बा एतमाद सड़े उस्ताद खबर न मालूम शो उस्ताद द खबर न मालूम शो मुंगे उस पोजमे द लुम्बाई रोज मालूमी मुंगे सवई मियाज द लुम्बाई रोज मालूम बस कुछ खबरें और सर रखो तो डेढ़ मकाम मालिक तो डेढ़ बा एतमाद सड़े ट्रस्टवर्दी सड़े जक्कम सड़ा खलक के पोहान भी अगर फौरन द सड़ी एक्सरे की अकल मन खलक सो की फौरन द सड़ी एक्सरे की बस मरगर तो वही ये सड़ी मजा आना दे सड़ी दे खबर जोड़ई दे सड़ी मजा कराना कहीं दे सके दे खबर जोड़ई खबर को बताया ढेर खुशी दी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए अलसनतुम अहला मिन अस्सुक्र व क़ुलूबुम क़ुलूबुज़ ज़ियाब चिदा से मुनाफिकान सर बदी वास्तशी खबरी वे दुमर खुशी भी तो बुरे न ज्यादा खोगे व क़ुलूबुम क़ुलूबुज़ ज़ियाब खुदना बेदले उगान जुड़ू नहीं तो शर्मखान जुड़ू न भाई सही न आगा चिचाला खुदा बसीरत वर कई अगर फौरन पूछी सीधा सड़े खबरें जोड़े द आर्टिफिशियल दे नेचुरल न दे दस से दे द आर्टिफिशियल दे द तसन्नो कई मुंगर तसन्नो वायु मुंगर तसन्नो वायु जो यूसुफ अलैहिस्सलाम खबरें होके बादशाह डेर पहुंच सड़े और तेतर डेर लो मकाम मर्तबे मालिक और डेर ट्रस्ट वर्ती सड़े काबिल एतमाद सड़े सही यानी माना दारा सिद्दीक़ ताबा ने एतमाद का वेशम और ताला लो मकाम और मनसब दर को ताला दर को मनसब दर को यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्ते कि मनसब राके जमा पर डिमांड बढ़ा के तो मनसब राके चिज़वाड़ मां बढ़ा के सही वर्ते तो आया काल दौर तो वे जहलनी वे मां मुकर्रर का अला खजाइन अर्ज़ द ममलकत खजानो बांधे वजारत खजाना रखा सरा का देखिए कि प्लानिंग दे इक्तिसाद दे प्लानिंग सर दे इक्तिसाद और द मईशत पे नो कतमाना वजीर आजम जोड़ की सही और वजारत खजाना जमा कंट्रोल की नहीं हो तो इक्तिसाद तो प्लानिंग नहीं सब बोले नोरते माते सरा का वजारत खजाना रखा काल जालने अला खजाइन अर्ज़ वे उगर दामाद खजाने वजारत वाले अर्ज माना न ममलकत प खजानो इन्नी हफीजुन ताकि सरद हफीजुन हिफाजत के उनके मां हफीजुन जो ट्रस्ट वर्ती है यो पैसा ब उम पदी की खयानत की ना यो पैसा और खजाने को अहम वजारत तो दे के मोतमद सड़े पकार दे कि खयानत न कही जैसे न कही खयानत न कही और चिदे यो चेक ममलकत था इशू के दुदरे पखपन में शू गई ना हुसम बादशाह दे हाँ काल के बाद ममलकत बेड़ा वर्गा कही सही आदम पाकिस्तान जो आलिम हो गए और शेर वेलो तो पाकिस्तान का हवाला तो खयूम खान दौर की वे गुरब मीरो सग वजीरो मोश दरबानी कुनज दो कॉलेज के छोड़ो सिर्फ यो शेर वेलो वे गुरब मीरो सग वजीरो मोश दरबानी कुनद ई हमा अरकान दौलत खान वीरानी कुनद जो दास अरकान दौलत भी दौलत खुद बेड़ा कर कहीं सही वे जालनी बा मुकर्रर का अला खजाइन अर्ज़े दम लकत खजानो बाने इन्नी हफीजुन ताकि सरद हिफाजत के उनके मां गलीमुल कोई दूर के मद खजाने उमूर बांधे वर्तवे ठीक था ना वर्तवे
ٹھیک ده اوس دغه یو مسله ده شرعي مسله سیف الله خان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا نؤمر من استأمرناه څوک چې موږ نه عہده غواړي هغه ته عہده نه ورکو څوک منصب غواړي هغه ته منصب نه ورکو دا بنیادی اصول دي شریعت کې لا نؤمر من استأمرناه موږ نه ورکو منصب هغه سړي ته چې د ډیماند کوي ځکه دا خو ذمہ داری ده ذمہ داران خلک ځان خلاصي کوي ذمہ داری غواړي خلک وایي چې روکه کسړي دا بسو پوره کوي ذمہ داری به سب څوک سب طرح صحیح دا خو له مصیبت ده ویلان امر ایو حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي من ولي له القضاء فكانما ذبح بغیر سکین چاته د جج منصب ورکړي شو د قاضي منصب ورکړي د خدا سره کې به چا کوم چې ذبح کړو د خدا سره چې لکه به چا کوم ذبح کړو د خود پاغه ځای باندې کېناستو چې کله دې پرای داس د ځکه بیړې لګي د ایمان جنازه وشي د ایمان جنازه زموږ په پاکستان کې اوجه ډېر خوش اورته لره اوس هم پاکستان سره اعلی قسم ځان صحیح بل ازداد موږ چیف جسټس دا یعنی مشهور د ډېر دیانتدار سره د پاکستان چیف جسټس ریټایر شو نو هغه اخري فیرویل اډریس کو نو هغه فیرویل اډریس کې دا خبره ډېر عجیب وکړه چې where justice delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. یعنی چې څو زر کول شي انصاف کړه کدا دې ډیلی کو دې معنا دا چې جسټس کول نه واړي یعنی دې ډیلی کوي یو سړی ته دا حق فورن ملایدل پکار دي justice delayed is justice denied. دوه درې جملې ویلې ډېرې عجیب justice delayed is justice denied. بل ځای وې چې state and government could not live long without justice. چې ریاست او حکومت د بغیر د انصاف نه ډېر مدن شي پاتې کېږي بغیر د انصاف نه ډېر مدن د وجود عارضي وي د وجود سي عارضي وي دا ډېر په هان خلک د دې اوس د درې فیصله ما سټډي کړې دي د سړی اسلامي شریعت باندې ډېر خوش او بور اوس نوې د بلوچستان ده هغه مطالعه د بلوچستان ده چودري صاحب ورته وایي د بلوچستان منطقې ده یعنی دغه چودرانو کې مقصد دا چې ترتنیکان بلوچستان کې سټل شو او سینیئر موست ده او بل سینیئر موست کې به ادا پیدا چې به نس کار چیف جسټس هوده باندې پاتې حالانکه د سینیئر موست د سپریم کورټ چیف جسټس تجدید نه بیا هغه سرویس کې یا کال پاتې یا شپږ میاشتې پاتې ریټایر شي دا ډومبه نه چیف جسټس ډېر ټایم ورته پاتې دی لس کال ورته پاتې دي ریټایرمنټ ته او د متعلق لیکل شو چې د سابق چیف جسټس نوم ډېر زیات دیانتدار دی نو اني هاو یعنی ها درې مې وس هر څه درې مې سویل ډېر عجیب خبرې کوي بس زما په خاله غو ډېر اهم نه ونه زه کومه یې کړی ها نه دستا مرګ ته وای تاسو ها anyhow ها درېمه خبره کړې و درېمه خبره کړې و which outlaws may have long hands. Outlaws may have long hands, but justice has longer than that. Outlaws may have long hands, but justice has longer than that. Outlaws معنا خلک چې قانون پامالي یعنی قانون پامالون کې ممکن د غي لاسونه به ډیر وژدي غي لاسونه به ډیر وژدي خو د انصاف لاس دا غي نه زیات وژدي صحیح یعنی مقصد دا چې د الله هغه طرفینه د انصاف نه کیږي ځکه د الله سایت نه رسي که انصاف کیږي نو دا اوټلاز د انصاف د لاس نه وته نشي صحیح هي خبره کړې ده سیف الله خان د درې واړه خبرې څنګه خوښ شو قیمتي دي ها ها وکذالک دارنګ مکننا مونږ قدرت ورکو یوسف علیہ السلام ته فل ارض پزمکه د مصر کې قدرت مولا ورک سړې خورونو ورځله کوي ته چې هلاک وشي الله تعالی وایي نه صرف دا چلته نه راوستو د بادشاہ په کور کې نو پاله جیل ته مې هم بوته
چې لږ مشکلات ته ټینګ شي چې څه وشي چې مشکلات ته ټینګ شي او ګوره حکومت ته ورسو وکذالک دارنګ مکننا قدرت ور کړو مو یوسف علی السلام لا فی الارض پزما کې مصر زمکه کې یتبوأ منها چې دب سکونت اختیارو منها پزمکه د مصر کې حيث یشا کمزه چې برد خوخوا مسړې چې په دومره لوړ منصب وي دغه وګور څه بل خانه اوس ما او تاغه نسړې چې دې روان شي او ځینی ویار کړم به بدا فکر کوي را پاتې کېږم رقم ځای او چې پادشم خرم بسو صحیح شو صحیح خو چې سړی د منصب مالکی لکه زمونږ بوش صاحب هغه سره هم دا فکر چې زم نیو یارک کوم ځای پاتې کېږي هیلټن کې خلک ورته سټانټو ولاړي الله تعالی یوسف علیه السلام سره مې داسې معاملہ وکړه خو چې ایرکرافټ به کوزیدو خلک ورته سټانټو ولاړي صحیح یتبوأ منها حيث یشاء یتبوأ منها چې سکونت اختیارو رش منها په مصر کې حيث اغذا یشاء چې دبو خوخوا نصیب برحمتنا مونږ رسو رحمت خپل من آچا تا نشاء چې زمونږ خوخشي ولا نضيع اجر المحسنين ان ضایع کو مونږ ریوارډ د نیکو خلقو ریوارډ خدای وایي مونږ سره پریزرved او محفوظ پروت پریزرved او خدا غیر پر یو اپوینټډ ټایم دی هغه ټایم ورته بیا ورکو ډېر سختونه تکلیفونه ورتیر شي سختونه بیا البته قاضي ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه ډېر غریب کور سره تعلق او پلار نو یو مور و صحیح نو په دا بازار کې مزدوري کوله پتا کې څه کوله مزدوري به کوله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسته ده نو ما تاسو ته مې دا تقوا والا خلک چې دا خو سړی ایکس ری وبس نه په دې نوجوان باندې ورته بچي ته څه کار کوي څه کوي بس یو بوډا مور مې دا دلته دا مزدوري کوم نو ورته بچي ته سبق وایا ته څوک سبق وایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته قاضی ابو یوسف سے بیجی سے خرم سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته استا دا فکر مکو دا اعتماد په الله ساته او که مشکل درته ملاويږي فیس کې نو فیس کوي صحیح به خلج نو بس راغن سبق شروع کو اوس یو ورځ دوه مرز مور په غوسه شو چې لک خمزدوري کوله څه پیسې دې ګټلې د ورځې څه پیسې د کار اوسته مولا د کار اوسته امولا د کار اوسته نو ډیره په غوسراله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مدرسې ته ورته چې مولوی صاحب مو غریبان خلک دا سبق ویل دا د مالدارو خلکو کار دی درځه کار زمو خدای الګ به مزدوری کوله مونږ بس خوراک کا کو صحیح تا وې دې په سبقونو باندې ولګو نو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورته مور کله تکلیف تام ځان باندې تیر کو دوم ځان باندې تیر کو دوم ځان باندې تیر کو به به ته ګوري چې بادشاہ به ته احترام کی پاسي سبقي بادشاہ برته احترام هغه وې دا ته مونږ ته نشنه باغونه خې دغه سي دا خیالي باغونه دي د دې حقایق سره د ته ګوره بادشاہ ته ګوره اوس به چې ولا مخواله غریب خورای سره دی صحیح قاضی ابو یوسف سے رحمت الله علیه بس غیر پاسو نوجوان له کو مورته را پاس صحیح خو د سړي زړه لګیدل او مدرسې کې ځای مرز بیا راو تختید چې بیا راو تختید بیا سبق کې کېناستن په درې مرز بیا راو تختید بیا سبق کې کېناستن نو بس جوړ مورم ورته یې اوس کو وایا نو دا اوس کا وای یو ورځ امام رحمت الله علیه ته وی چې زمانه درې مرز ما ډوډۍ نه خورلې درې مرز مې ډوډۍ مې نه خورلې ته شوبو باندې گزاره کوم صحیح او دا نستونه مې مشکل لري صحیح اوس امام رحمت الله علیه خو بده طالب علم تربیت کو صرف تعلیم به نه ورکو سره ته تربیت به کول دی وجه په اسلامي شریعت کې اسلامي سیاست کې د تعلیم وزارت کې د وزارت تعلیم نه وای وزارت تربیت او تعلیم وای ورته تعلیم او تربیت نه شریعت اسلامي کې تربیت په کې تعلیم روسته عربي کې ورته وزارت تربیت او تعلیم وای چډم به تربیت مست ده کله کې تربیت نه او تعلیم دی ورک نو دا خو مصیبت ده چې د سړي تربیت نشي او تعلیم دی ورک نو دا څه شه ده دغه وجه خصادي بابا ډېر عجیب خبر وکړه حیات وی چې بے ادب را علم فن آموختن را علم فن آموختن وی بے ادب را علم فن آموختن دادنے تے غصب دستے رازن چې ادب دینی ورکړه او افن او تعلیم دی ورته خو دا خدا څه دا لکه غلا شری چاکو ورکړه دا والا بے ادب را علم فن آموختن دادنے
ته غصب دسته رازن. نو تربیت او ادب دار تعلیم نه مقدم دی. تاسو شه د تعلیم نه مقدم روم به انسان جوړ کړ، انسان له تعلیم ورکړه. نو مې انسان جوړ کړ، نو انسان لته ها دلیږي اول ته کاغذ راوړل وی چې بے ادب راغل مفن آموختن بے ادب راغل مفن آموختن دادنے تے غصب دستے رازن. سادی بابا سب پوئے سڑے ہو گورے یو شہر کی دمرا لوئے چب ہاں خودی لگا دادا نے تیغ نہ پیجانے ہاں چه دادا نے تیغ حسب دستے رازن دا خلا کچالا چی پورا ورکی پلاس غللا دا ډېر خطرناک او یو بل شعر هم په دې مناسبت ویل دي چې سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را بدذات سړی له پند مور کوا چفرخانه ودرې کو تاول کې حیات شیرازیا پندے مدے بدذات را ویسے سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را بدذات چو بالغ شود گردن زند استاد را بدذات چو بالغ شود استاد را یہ بڑھن بے اٹیک پچا کے دا سړی ډېر پوه سړی وکړ سادي بابا چو د دې خلکو ابزرویشن ډېر کیږي د دې مشاهدات یعنی دې لکه موږ په شاهد وخت نه تیری دې خواري او شی باندې نظر اچي څه فکر کوي وتا دا ډېر فکرمند خلک دي ها امين مولا سپر استاد دا رسول سادیا شیرازیا پندے مدے بدذات را ہاں اللہ اکبر پندے مدے بدذات را بدذات چون عاقل شود تو سادی بابا یو لوی غزل لے ما ته ټول خړلې یا خو هغه جانګش کړو ګرځیدا با نو چې وې سادیا روزه ازل رب حسن بترکان دادن سادیا روزے ازل رب حسن بترکان دادن زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن او دا کتو گوری ما سادی بابا دا شعر چی مو کتو زبیا دا چینیانو کوریانو دا ما مو کتو ولاری زیر وشتانو پا گوچو حقی سادی بابا سب بلا سڑے ہوگا دیر خشتا وقتانی تاس لک تور وقتی کنا او دا سر رشیمی غدی کہ سادیا روزے ازل رب حسن بترکان دادن زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن زلف برچین و کمر نرم بر ایران دادن ادب و فضل و بلاغت ہما بمرد میں ہیں اخویان دی ہندوستان خطر دی ویان خویان دی ادب و فضل و بلاغت او لیکوالی و خلیکوالی ادب و فضل و بلاغت ہما بمرد میں ہند ننگ و غیرت ہما بمرد میں افغان دادن اوکا ماوی دا مڑی کولی پر منگا آواز ننگ و غیرت ہما بمرد میں افغان دادن صحیح ہے نو بات دیر اوس دغه ننګ او غیرت خشه ده خو مونږه کله غلط ځای کې استعمال کله نه بلکې اکثر غلط ده یوز کوو نه ابیوز کوو مونږه یوز کوو نه ناجایز استعمال حالانکه دا پښتنو ننګ او غیرت دا ډېر کمالي شی دی دا ډېر ما چاته مې ذکر کو ما زموږ په علاقې کې دا ډېره پرده نه بس خو زنانه یو ساده
بس پسره چولې کولو مخ باندې روانه صحیح خو نارینه چې رواني او ورته کته نشي نارینه هغه سټیر نشي کولای ته نه راته ځکه هغه ته پته ده چې که سټیرینګ مې وکړ نو بس نیکسټ منټ I am gone صحیح چې نیکسټ منټ کې نو دا اوس خود څه پته صحیح چې دې سره کنټرول شي اعتماد مسله ده او علامه اقبال مرحوم هغه ډېر عجیب خبره کړې و کہ آسیہ یک پہ کرے آب و گلست یاد ہے کہ آسیہ یک پہ کرے آب و گلست ملت افغا درا پہ کر دلست اب دا پشتانه چی دی دا پا دی جسم کی سرے زرد ملت افغان درا پہ کر دلست ار کشاد اس کشاد او کشاد آسیہ اس فتاد او فتاد آسیہ کده پښتنو بیڑغر کې ټول ایسیا بیڑغر کړه او که پښتانه آباد شو ټول آسیا آباد اس کشاد او کشاد آسیہ اس فتاد او فتاد آسیہ زما متعلق کړه کله سو پروپاګاندا کی وای د مولانا زیات پښتون دی صحیح دا زما تعریف نه کوي یعنی زما غنده نه کوي مزمت نه کوي کندم کوي نه چې د مولانا زیات پښتون انی حفیظ علیم تاکہ فرض حفیظ العلیم حفاظت کون کے عالم یم په امور د خزانه باندې وکذالک او دارنګ مکننا موږ قدرت ورکوم یوسف علیہ السلام ته فل ارض پس مکه د مصر کې یتبو منها چې سپوږنه کولې شو او سیدل کولې شو مصر کې حیث یشا کوم ځای چې دغه خوا نصیب برحمتنا مونږ رسول کو د رحمت بل من آجا تا نشاو چې زمونږ خوښي ولا نزيغ اجر المحسنین او نزاکو مونږ اجر او ریوارډ د نیکانو خلقو موسما تاسو ته چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې لا نو امر من استامرنا هو مونږ منصب هغه چاته نو ورکو چې څوک داغه ډیماند او مطالبه وکي ځکه چې د سړي شاته موټه او سبل سو ولاړ دی چې د منصب په حواله باندې خیانت کول غواړي منصب په حواله څه کول غواړي ځکه کوئی ډیماند کوي منصب په حواله ها ډیماند ځکه کوي خو ځلته یوسف علیه السلام کو ډیماند وکړو نو دې ډیماند کې د پهل نه کړي یعنی د اولیت نه د تقاضا نه کړي خو بادشاہ ورته وایي چې تعالی منصب درکوم بادشاہ ورته وایي زه تعالی منصب درکوم نو د خپل اپروچ په مطابق چې مخلوق ته خیر زما په کوم منصب کې دی صحیح یعنی منصب کو ډیسایډډ چې منصب درکوم خو اس کومه ذمہ داری نو چې په کوم اساس ته منصب ورکو ورته وزارت خزانه راکړه ها نظر خپل کو نو دغه ته ولیکا چې بیا د سرور وړ ائمه مذهب دی چې یو سړی د تقوا په اساس په دې خبره پوي وي یعنی متقی سړی خدا ترسه او په دې خبره پوي چې کله ذمہ داري ته زرا وړاندې نشم نو دا قوي شی ظاهر کیږي دیوانه خیانتګر راځي چوره سے پاول والا یہ لمجم تو زمانه کې واپس دی په دې باندې راځي او دا ارث تختی درس کې نو الته کدا سړی وای چې نه زه خو منصب نه غواړم دا بیا خیانت دی بیا خیانت دی بیا چوره سے پاول والا لار راځي یوسف علیہ السلام او کدی ذمہ داري ته مزان وړاندې نه کړه خلک دلوګي مړي بیا ځکه پلانینګ نشته څه نشته پلان نشته والعجر الاخرت اخامق اجر الاخرت خیر بهتر دی للذین اچال پارا امنو چی مان راوړ دے وکانو یتقون مسلسل تقوا کوي څه شي دا پټولو کتابونو کې دي دا د سیاست اسلامي پټولو کتابونو کې نو صلی الله تعالی فرمایي چې یوسف علیه السلام ته دا اجر می ورک دنیا کې خور پسې فرمایي چې دنیا دا اجر دوره لوی اجر نه دی اصل اجر به کوم ځای وي آخرت کې نو فرمایي چې ولا اجر الاخرت او یقینا بدل اخرت خیر بهتر دا چا د پاره امنو چې ایمان راوړل خو صرف ایمان سره کار نه کیږي وکانو یتقون د ګرامر په اعتبار د کانو یتقون ته وي ماضی استمراری
سوي ورته ماضي استمراري past continuous tense سوي ورته past continuous tense نو دې معنا بکیږي انګریزي کې they had been practicing taqwa they had been یعنی constantly او continuously تقوا کول د ژوند پاره شوبه کې د ژوند پاره شوبه کې دا متقیان وجاء اخوة یوسف اراغ لرونه د یوسف علیہ السلام اس کله قحط سالی پرې وتا او خوراک نه ملاوي دي ها قحط سالی پرې وتا وکاله بعد وکاله خو ارض دی وکاله بعد څنګه چې یوسف علیہ السلام تعبیر ورکړو باران نه کېد چې باران نه کېد اچھا د خوراک قحط سالی پرې وتا اوس دلته یوسف علیہ السلام پلانینګ کړو دلته پلانینګ وو حال د یعقوب علیہ السلام په ځای کې خود حکمرانانو سره پلانینګ نو داغه غلې ته ضرورت وو مصر کې ډیره غلطه مصر کې ډیره غلطه او حکمران وي خسړې دي ټول خلکو لا ورکی پر هډ یو د وش بار ورکی په قیمتي ورکی خو پر هډ په یو نه پر باندې د یو وش بار ورکی نو دوی وراله وجاء اخوة یوسف ارعاغ لرونه د یوسف علیہ السلام فدخلوا علیه دای داخل شدتا فعرفهم د دوی او پیژندل وهم له منکرون خدوی د پاره نه پیژندل کی ذکر دوی په خواب خیال کې دا چرترات زمونږ رو با کمر نشو او چرته به ورښوي او هغه څوک بادشاہ کوي وهم له ځانو کاروي غریب منډه تلو اختیاب لخت سر تور سر وهم له منکرون ادوی د پاره نه پیژندل کی ولما جهزوا چې کله دوی له تیار کړ به جهاز سامان د دوی جهازهم تجهیز دیته وي تجهیز چې څوک د سفر د پاره تیارې او سامان ولا اترې بیگ ولا ورکی بریف کیس ولا ورکی کاغذات ولا برابر کې داري پاسپورت ته دادی ویزا دا ورال ته بدن په کاونټر باندې تپوس کې دا کاغذ ورته وخه صحیح شو او بیا به دا ورکی دا صحیح دیته وي تجهیز دیته وي تجهیز ولما جازم بجهازه کله چې یوسف علیہ السلام دویلا سامان د سفر تیار کړ یعنی غلې ولا ورکا قال نو وی دوی ته ایتونی را ولای ما تبع خلکم اغرور تاسو من ابيکم چې د پلار تاسو نه دی وستاسو د پلار نه تاسو اورور دی هغه ځان سره راولې کنه بیا خو باسم راځي ځکه دا سلسله خو به وکاله چلیږي دا سلسله به وکاله چلیږي اخو تعبیر ورکړو بادشاہ ته چې وکاله به دا حسالی وي نو سپدي یو بار باندې هوتا سو وکاله شي تیروري یو بار باندې خو مخاو بیا راځي نه راځي نظام سره قال اتوني باخلكم وراولي ما تروستا سو من ابيكم د پلار تاسو نه څنګه دي هاف برادر یوسف علیہ السلام دوی هاف برادر الا ترونا و تاسو نوینه انی او فل کېلا چې زه او فل کېلا هر یو سړی ته یو بار پورا ورکو هر یو سړی ته یو بار تاسو به ایکسترا بار یو سي نه سبو کې فائدہ کې بشي یو اضافه بار به وسه انی او فل کېلا چې زه ورکو مې یو بار هر کس دا وانا خیر المنزلین از بهتر د هاسپټیبل کسانو څخه ان هاسپټالیټي ورکوم ځکه چې کم خلک به د بل وطن نه راغل یو سرای و د بادشاہ لویا هغه کې د درې ورځې څلور ورځې پراتو د خوراکونو به تیارې دل او دا به ولا مفتر کول خلکو به خوراکونه مفتر کول تاسو زما یعنی هاسپټالیټي مهمانداري موراله وکړه صحیح فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ وَكَتَا سُرَانُ سَمَاتَ دَارُ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي نُنِشْتَرِ اس بار تاسو د پاره ما غسا یو بار برتم نه ملایي فلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي تاسو د پاره یو بارم فیکس نه ملایي ولا تقربوني او ما ته بنزدهم ناراضي مطلب قالو دوی ورته وی سنراود عنه وی مونږ به مطالبه کو د متعلق باو د پلار ددنه ځکه دې مونږ دغه تاسو سره وعده نشو کولای ک پلار نه ایګری هغه مونږ سره نه پریږي صحیح ولدا خبره پټو ساتره چې ولې مونږ سره نه پریږي ځکه مونږ خیر خو نه کړي صحیح خو چې بل الله سره پریږي چې هم کوښته وګورځو ها قالو سنراود عنه وی مونږ به مطالبه کو د متعلق باو د پلار ددنه وإنا لفاعل ورته دا څه مسله ده دوی ورته وای نه راځي ته فکر او ان لفاعلون موږ یقینا دا کار کوو دا کار به
یقینا کو ځکه دوی سره خطر پیدا ساتنه چې ورته و چې مطالبه وکاو او دې دا وایي چې دا خدای هیله یا بهانه جوړه مو چې د بارنو ورځي زئی ته شو خان بوزي قالوا سنراود عنه اباو مطالبه بکاو د متعلق د پلا ددنا وانا لفاعلون اتاکی سرمنگا یقینا کوم چې د مطالبه وقال لفتيانه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره بل فکرو چې دا خو د پیغمبر اولاد دی د پیغمبر او دا کور کې مال دولت خودورنی یا خو چې څور سر راځي نو خلکو له ور کوي خلکو له ممکن ده چې نیکسټ ټریپ د پاره د سر هیڅ سامان نه ای سره هیڅ سامان نه ځکه دوی څه پیسې خو نه راوړي خو سامان راوړو بارټر سیل څه شو بارټر سیل ورته بارټر سیل پیژن دا ایکسچینج او د انګریزي کې او قانون کې ورته بارټر سیل وایي او په عربي کې ورته بیع المقایضه وایي څه ورته بیع المقایضه اسلام ورته بیع المقایضه وایي قانون ورته بارټر سیل بی ای آر ټی ای آر اس ای ایل ای بارټر سیل چې سامان په بدله سامان د پیسو بدله نه د څه سامان بدله سامان د بیع المقایضه وایي شریعت کې او په قانون کې ورته بارټر سیل او ساده انګریزي کې ورته ایکسچینج څه ورته ایکسچینج تبادله ها نو یوسف علیہ السلام سره دا فکر چې کدوې سره بیا سوینا نو دا خو د پیغمبر اولاد د خیرات غوښتل خو نه راځي دی خو درګه ومړ شي خو خیرات غوښتل نه راځي ایکسچینج کې کسي ور سره نه اله راځي ناغه یو هیله وکړه خپل نوکرانو ته ویل دوی دا سامان دوی دي بارون کې کېدا وای سامان ورسو کې د بارونو کې کېدا وای وقال لفتيانه وی خادمان خبرتا اجعلوا بضاعتهم چکه دی دا سامان دوی فیر حال په بارور دوی کې لعلهم يعرفون دې د پاره چې دوی داو پیژ او چې کله واپس درشي بارونو کولا او دا سامان خو غلطه سره راغله که څه مسله ده زمون سامان خطور بیرته راغله اذن قلبو الى عالم چې کله واپس درشي دوی آل خپل تعالی غلو يرجعون یقینا بدوی واپس راځي بیا فلما رجعوا الى بهم چې کله دوی واپس لاړ پلار خپل تا کادو دوی ابانا پلار زمونږه منع من الکیلو وې زمونږ من شوه د غلا زمونږ من ریسټریکشن خو دي شي شرط ده منع من الکیلو و ممنوع شوی د مونږه غلا فارسل مغنا ولګ مون سنا خانار اور زمونږه نقتل چې مون غلا راوړو و انا له لحافظون امونږه یقینا د حفاظت کوونکیو قال او یعقوب علیہ السلام هل امنکم علیه زوی پتاسو اعتمادکم د باب کې لکه در رور په باب کې در باندې اعتماد کړو قال او یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ آیا ز اعتمادکم تاسو باندې د دباب کې الله کما عملتکم پشان د آلک اعتماد کړو تاسو باندې علا اخی په باب ضرور د کې من قبل مخکره دی نو ټیک دا کې مې اعتماد کړو تاسو دورک لکشي وی او التغه بادشاہ ډیماند کړی دنو خدا سره د لړسي نو خدای اعتماد کوي ما تاسو باندې مخ کیوں کړه مخکې د ضرور باپ کې اندر باندې اعتماد کړو شکار ته مې در سره لګلو او تاسو بیا واپس رانوست فالله خیر حافظا فصلى تعالی بهتر حفاظت کوونکی او هو ارحم الراحمین ادا الله تعالی زیات رحم کوونکی در رحم کوونکو څخه دی ولما فتحوا متاعهم چکل دوی کلاو که سامان پر وجدوا بذاتهم نوی مند خپل سامان ردت الیم چې واپس کړي شو دوی ته قالو دوی ابانا و پلار زمونگا ما نبغي هذه بدعاتنا ردت لینا قالو دوی ابانا و پلار زمونگا ما نبغي ما كنا نبغي تچرتا مونږ باندې دا بدګمانیو نکي چې کني مونږه التزام د فقیرانو په حیث پیش کړي مونږ ډېر غریبانان یو د مولا صاحب زمون یو خیر مو تخی ډېر جزان یو چرته مونږ باندې دا بدګمانیو نکي چې مونږه داسې خوار خپل جوړ کړي دا سامان ذکر ته واپس کړي دي زمونږ دې سره تعلق نشته
څکو چې یعقوب علیه السلام نظر ورته او پیغمبر دی یو به غوسه شو دې خبره باندې تاسو څوک هلته د عزت سودا کړی دا سمو کړی دي د عزت سودا مو کړی ځان ورته خوار کړی دی چې د علیه السلام یا الله زموږ شیخ ته رحمت الله علیه وایي خدای دې خدای دې په مولیانو رحم وکړي الله دې مولیانو په ځامنو رحم وکړي الله دې مولیانو رحم وکړي او خدای دې مولیانو په ځامنو رحم وکړي وی مولا لا بیا هم خې خودداري پکې وي د مولا زوی د مولا زوی خلکو ته به خلصي پیسې کوي د پلان کې مولوی شرزي صحیح مقصد دا چې جیب کې لاس واچي اثر مرتي واچي صحیح دا د زوی چې د پلار خرڅي ځای په څه دا حلاله ده شیخ به سره کوم مولا زوی چې پلار خرڅي وی دا زوی دا حلاله ده اوس یعقوب علیه السلام ورته چې زخم نیم خرڅ کړي قالوا دو یا ابانا او پلار زمونگا ما نبغي مونږ ور دا مطالبه نه کړی خو هذه بدعاتنا ودار سامان زمونږ ردت لینا واپس کړی شوی دی مونږ ته ونمیر آلنا مونږ با غلراوړو آلنا کور خپل تا ونحفظ وخانا حفاظت بکو د روح خپل ونزداد کیل بغیر او اضافی براړو بار د یو اوش بغیر معنا اوش او کېل معنا بار تاسو بار وای ذالک کېل یسیر ودا د سړی په سر باندې یو اضافي بار راول ډیر آسان بار دی په خو سړی لړسي داغه قانون دا دی چې سړی په سر څور شي ورکه یو بار ورکه ناغه ورته ټیک ده قال او یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم زہر گزن لگم دے تاثرا حتی توتونی مگر علا چی تاثرا کئی ماتا موسقا یو وعدا من اللہ دا اللہ جانب دا قسم بکوئی داتا موسقا من اللہ یعنی دا سی وسیقہ برا کوئی چی پاغی با اللہ گوا کوئی سبا کوئی پاغی با اللہ گوا کوئی یعنی ما اولان دے بدا قسم کوئی چی قسم دے یا خوبا طول مریگو یا با دے راولو خامخواہ زبا دې کردان نه منم چې هغه شرم خو کړه تاسو ټول راغله تاسو ټول واپس راغله او شرم خوړه لتاتننی دوی ما ته اعتماد را کوي د الله پنو څنګه اعتماد چې لتاتننی به چرا ولای بده خامخاماتا ها الا ان يحاط بكم مگر علا چې پتا سو ټول باندې د هلاکت احاطه وکړي شي کټول بم کې والوتای نو ځخیر ده ډېر پکې والوي خو کې आवाज دې الوتای دا سے بم نہ منم ویسے دا سے بم نہ منم چلا وہی چلتا بم کلاس آپ کے والو تو مجھے ٹول بچو صحیح وہ کہتا ٹول والو تے اب آپ کروانے کے فلما آتوا موثقهم چکر دوی ورکا یعقوب علیہ السلام تا محکم وعدہ پا قسم باندے قال اویوت یعقوب علیہ السلام چکا اوی مخ کے برسرغل خیانت کرو نو یعقوب علیہ السلام ورته بیا وې دغه وای دې کو ګوره وای دا الفاظ چې الله علی ما نقول وکیل خدای زمون په دې وینا باندې گواه ده صحیح قال وی الله تعالی علامه په خبره نقول چې مونږه وای وکیلون گواه ده او دا جمله دا عربو کې ډیره معروفه جمله ده اوس عرب کې سو خبره کوي سواده کوي یا سو بزنس کوي یا څه کوي صحیح اجي بزنس انټورس الله وکیل صحیح ہاں صحیح اللہ وکیل کہ اللہ گواہ دے یعنی مانا دارا کہ تب اگر خدا تے جواب دے کہ خیانت تیرا سر روکا اور تم وہی اللہ وکیل وقال اوید یعقوب علیہ السلام یا بنی کہ او زامن زما ذکر پیغمبر خاندان چی دا شایستہ ډیر ایسے د قد و قامت او د صورت په اعتبار ډیر شایسته او دا خو یو ول ځوانان د ټولو یو شان کمپلیکشن صحیح یعقوب علیہ السلام ورته وی شهر ته چې نه نوځي ټول د یو طرف نه من نه نوځي نظر بد مو نه وي نظر نسي وقال يا بني او زامن زما لا تدخلوا من باب واحد ومداخله گئے د یوې دروازې لا وادخلوا داخل شيء من ابواب متفرقه د مختلفو دروازونه نو دا تدبیر دا څه دا تدبیر ورپسې توکل خبره ده ورپسې څه خبره ده د توکل خبره او د انسان ایمان دا د تدبیر او د توکل په میس کې رواني دا تولیکا چې ایمان دا د تدبیر او د توکل په دامیس کې که صرف تدبیر باندې روانه دا هم ایمان نه دی دا ته خدای عقیده ساتي صرف په خپل پلانینګ دی یقین وي په خپل تدبیر دی یقین وي دې معنا ده په خدای فتاشه نه باندې شته دا ټول کارونه په خپل سره غوښتي دي خدای له چټي ور کړی دا
सही او که صرف د خدای په توکل نه دي ایس پلان نه کوي صحیح داون ایمان نه دی دا ته به همت ہے څه شي دا د دې وجه مونږ وایو چې انسان د تدبیر مکلف دی لږه تولید چې انسان په تدبیر مکلف دی او په تقدیر باندې عقیده ده په تدبیر مکلف دی او په تقدیر عقیده ده دالته یو حدیث لیکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سیف الله خان کہ المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف قوت والا مسلمان دا بہتر دے او خدای ته ډیر خوش دی په مقابله د کمزوري مسلمان کې مسلمانانو چې باهمي کمپیریزن وکړي نو کوم مسلمان د خدای خوښ دی قوت والا په کوم میدان هر میدان کې د معیشت میدان کې قوت والا د عقیده میدان کې قوت والا د اخلاقیاتو میدان کې قوت والا د اعمالو میدان کې قوت والا د سیاست میدان کې قوت والا د ساينس او ټیکنالوژي میدان کې قوت والا چې قوت په کې دا مسلمان د ضعیف مقابله کې د خدای خوښ دی دی بهتر دی خود پیغمبر علیہ السلام ورپسې وایي چې دې دا معنا نه ده چې کمزوري مسلمان باندې پرایورټي غیر مسلم له چلی ورنه کې وفي کل خیر او مسلمان کې خیر د کمزوري وي که کمزوري نو بیا په کوم څه دی خیر دی وفي كل خير احرص على ما ينفعك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی احرص على ما ينفعك plan make a plan and be eager and anxious whatever will benefit you planning کا تدبیر کا منصوبہ کا وړاندې شاغه عمل کا چې کوم د فائدې لپاره پاره چې کوم څه یعنی لافل دې د فائدې لپاره پاره ولا تعجز کمزورې کېږه ما بزدل کېږه ما ځکه بزدل سره خو به اس کار نشي کوله بزدل سره یعنی فار ایگزامپل چلو د حیات مثال بوالو حیات بزنس کې څه کې بس اوس پلان دې کوي بزنس لپاره کنه کوي اجرني بزنس لپاره پلانینګ کوي د خپل اپروچ مطابق چې د ماحول مطابق د دې بزنس لپاره سب پلانینګ وکم صحیح اوس پلانینګ خو کو اوس کده دا هچکچاټ او هیسیټیشن کوي چې را پته نشته دې کې اوس پیسې ولګو مکو نو لګو مچ او موبایل مو کو او غټبو کوم پته نشته سب وشي نو دې بزنس کوله نه بس دغه بناس کړو دا سوچ کې دیو چې پیغمبر اسلام فرمایي ولا تعجز بزدل کېږه مچ جس گو هیډ ډونټ بی کورد ویکنس مخ کار کوه وړاندې شکار شروع کوه ولا تعجز واستعن بالله حال بتا پلانینګ تاو کو امداد د الله نه غواړه پلانینګ تاو کو امداد د الله نه غواړه وان اصابك شيء دلیل کا سیف الله خان چې پلانینګ تاو کو امداد د الله نه غواړه واستعن بالله وان اصابك شيء که نتیجه تا پلانینګ هم کړل الله نه د امداد هم غوښتو خو نتیجه مخالف رااله نتیجه سره رااله فائدہ ونشو مخالف رااله وان اصابك شيء که نتیجه مخالف رااله فقل ما شاء الله وما قدر نو التوبه چې دا د خدای فیصله او د خدای تقدیر دا د خدای فیصله او د خدای تقدیر ولا تقل پیغمبر پاک فرمای صلی الله علیه وسلم دا سه موایا لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا یاره که داسې مې کړو نو داسې بشي او که داسې مې کړو داسې بشي پیغمبر اسلام فرمای دا لو کلمه بالکل مې استعمال یاره که داسې مې کړو داسې بشي فان لو تفتح باب الشیطان دا خو ته شیطان ته دروازه کولاوي او ته شیطان له اکسس ورکې نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تدبیر ورته وی چې په یو دروازه من نه وځي خرسته ورته توکل خبر وکړه چې وما اغنی عنکم من الله وذن شم د فکور تاسو نه من الله د فیصله د الله باق من شیء لګوندهم چې خدای څخه فیصله تکلیف کړی به تاسو ته مخارس خدای تدبیر دی ان الحكم الا لله ند حکم و قدرت مگر د الله پلاس کی علیہ توکلت پدغه الله ما اعتماد کړه دے وعلی فلیتوکل المتوکل او پدا الله له توکل کې توکل کوم کی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابہ اجمعین ربنا ارحمنا بالقران العظیم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين